السلام علیکم. نننۍ معلومات زموږ د میاں نواز شریف د لور په باره کې د مریم نواز یعنې صفدر سره یعنې څنګه واده کړی دی او بیا اوس یې خپله زندګي څنګه تېره کړې ده او یعنې دا یې خوښ و او که نه. عزتمن د دې ویډیو نه مخکې زه ته دا یادګینه وکړم خو تاسو که چېرته زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما درسره زموږ همدا چینل ته سبسکرایب خوا کې ورسره د ټلۍ نښانه وي چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو میاں محمد نواز شریف دا لور ده مریم نواز مریم صفدر یعنې صفدر سره یې د دې بیا څنګه واده وشو. دې نه خو ټوله دنیا خبر ده ځکه چې دا ټوله دنیا واضحه کړې ده چې مریم صفدر د صفدر سره په خپله خوښه باندې واده کړی. مریم صفدر دوی سره یو د ډریور په حیثیت باندې او دا به یې یعنې سبق له بوتلله کالج کې دې غوښتل چې یعنې زه یوه ډاکټره سازه شم خو دا د ټولو نه نالیکه وه ولې چې دا په میټرک کې د دې نمبر هم کمې وي. دا یو په لاهور کې غټې یونیورسټۍ ته داخله واخیستله خو هغې ته د یونیورسټۍ پرنسپل پروفیسر چې د دې نمبر یې وکتلې نو دا د هغې د داخلو د اخیستلو نه وه. دې ته په هغې په نسبت په هغې کې دې ته د پلار په واسطه باندې یعنې داخله بیا میلاو شوله. دې د امتحان په دوران کې امتحان ورنه کړو. دې ویلې زه به دغه شانتې به پاس شم او نمبر به زه ترې راکړي خو دغه شانتې پروفیسر ورسره دغه شانتې ونه کړ. دا به دغه شانتې کالج ته تلله. مریم صفدر سره به یعنې جنسي تعلقات ساتلو او دغه شانتې مریم صفدر یې خوښ شوی و. مریم صفدر به دغه شانتې صفدر به د مریم نواز سره غلط تعلقات ساتلو. مریم هم دا خوښ صفدر ته نه وه خوښه. صفدر به ویلې یعنې زه به ځان د چېرته داسې خاندان کې واده کوم ولې چې زه د یو غریب خاندان یم. خو دا دوی سره یو ډریور چې دې سره څه ټیم کې جنسي تعلقات ساتل او د دې پلار د مریم پلار ته پته ولګېدل. دا یې بیا په کیپټن باندې مشهور کړو. دا یې بیا ځان سره په حیثیت کیپټن ولګولو. بیا یې ټولې دنیا ته یعنې دا واضحه کړه چې ما خپله لور یو کیپټن ته ورکړه د هغه نوم دی صفدر. عزتمنه د هغې کالج په دوران کې به د سره د مریم نواز پلار به دا خبره هېڅکله نه منله چې زما واده د یو کور ډریور سره وشي ځکه چې انکار یې ورته کړی. نو بیا مریم نواز بیا صفدر سره یو څو وتښتېدله یعنې غیبه شوله او پټ جنسي تعلقات پرې ساتل. نو په دې کې دا څه وخت مو د پس دوی راغلی او نو په دې کې دې خمر واخیستلو او خمر چې واخیستلو نو په خمر چې میاں نواز شریف چې دې خپلې لور ته وکتل او صفدر ته یې وکتل نو ویلې چې دا خو زما شرموي. نو بیا دا یې ځان سره په حیثیت کیپټن باندې واخیست. ویلې چې زما خپله لور دې کیپټن صفدر ته ورکړله. عزتمنو مریم نواز د کیپټن صفدر د واده نه مخکې خمر شوې وه. د دغې د مجبورتیا د وجې بیا کیپټن صفدر سره یعنې واده وکړو. زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې چې زموږ دا معلومات ستاسو خوښ شوي حتما درسره زموږ دا ویډیو لایک کړئ خپلو ملګرو سره شیر کړئ. هم چې زموږ په دې چینل کې تاسو نه وي حتما درسره زموږ دا چینل درسره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نښان وي چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.